الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على محمد بعدد ما في علمك وعدد كل معلوم لما تحب وترضى. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو، د رجب بابرکته میاشت او نن د رجب 28 تاریخ دی. بیگا شب معراج شپه او ډیره زیاته قیمتي او بختوره شپه، او بیا شپم د جمعې. دیو جن رسول پاک صلی الله علیه وسلم چرته هم د خپل ژوند د زیاتی د الله پاک نه سوال نه وکړي، په ټول عمر کې نه دی کړی او د بل څیز هم نه دی کړی. خو په دې چې کله د رجب میاش دا د بره شو، د رجب میاش راوخته، پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده د ژوند د زیاتېدو، د خپل ژوند د ایکسټینشن سیوا کېدو سوال رب العالمین ته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم کړي چې اللهم بارک لنا فی رجب وبلغنا رمضان. اے الله په دې رجب کې مونږ له برکت راکړي او مونږ رمضان ته ورسې، یعنی د رمضان پورې راله ژوند راکړي. ولې دا میاشم قیمتي ده، بختوره ده. او ورپسې بیا راتلونکې میاش شعبان دی، د شعبان نفس رمضان دی. شعبان ځان له قیمتي میاشت ده. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم د کال په 12 میاشتو کې، چې په هغه 12 میاشتو کې خو یو میاشت خو فرضي روزي دي، خو په دې 11 میاشتو کې ما زیات په روزو نیولو چې نبی علیہ السلام لیدل نو میاشت شعبان وه، چې مونږ ته د شو قدر میاشت وایو. پیغمبر علیہ السلام دې کې ډېرې زیاتې کثرت سره روزي نیولي. او بیا خو میاشت قیمتي د رمضان ده چې فرض یو ستا د عام فرض پکې الله پاویا فرض بدلی او نفل پکې فرض عبادت قبلیږي، او د هر بنده د روجمات په ټیم کې یو دعا الله ضرور قبلې. لہذا دغه قیمتي میاشتې ته د رسایې دپاره
او د رسیدو د پاره پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده چې اللهم بارک لنا فی رجب وبلغنا الی رمضان. الا مونږ لا رجب کې برکت راکې او رمضان ته مو ورسې. لہذا د مومن او ایمان والے انسان د به هر ټیم دی به ډېر چوکسي، دی به ډېر هوښیاري، دی به د عمل میدان ته ګوري، د عمل ورځو ته به هم ګوري چې د دې ورځې څومره قیمت دی او د دې میاشتې څومره قدر دی، او د هغې قدر پیغمبر علیه السلام په خپله امت ته بیان کړی نو چې د دې ناقدري زموږ نه ونه شي او دا کله راشي او هغې له مونږ بیا قدر وکړو. نو دې آیتونو مبارکه کې رب العالمین فرمایي مثل الذین حملوا التورات. نو بهرحال خبر هم د معراج پورې کوله چې نن 28 رجب دی. پیغمبر علیه السلام د معراج په شپه چې دا سفر کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت کې راځي حرم شریف کې ملاسما جبریل یمین او میکائیل علیہ السلام رالا زید حرم کے پاس ولو او زی مسجد اقصا تا بوتلما بیت المقدس تا. بیت المقدس کے تمام انبیاء اللہ پاک پا انسانی شکل کی مجسم کڑی و راکوس کڑی و. ما جبریل یمین تا کتا ماوی چې وس په یاد دی جمع ته مخکې کیږي. جبریل یمین اقامت وکړو زه د دې مټ نه ونیوم او زه محراب ته مخې ته کو ما 2 رکعاته د جمع مونځ ورکو او د 2 رکعاته مونځ نه پس ما د جبریل یمین نه تپوس کو چې دا دومره په یو قسم سپین لباس کې چې دا ټول انسانان موجود دي دا څوک دي؟ نو ما ته جبریل یمین وی چې دا د آدم علیه السلام نواله تر حضرت عیسی علیه السلام پورې څومره نبیان چې الله پاک دنیا ته رالیږلي دا الله پاک په مجسم شکل کې فتاسو پر امامت ته ودروله. پیغمبر علیہ السلام کو فرمائل انا نبی الانبیاء زدع پیغمبران وم پیغمبر یما. دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا امام الانبیاء وائی چٹولو نبیانو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا امامت کی دا جمع مز اغا پس ادا کرے دے. مونږ د داسې جلیل القدر نبی په امت کې پیدایو الله پاک کې زمونږ سره د دې قدر پیدا کی. بهرحال د هغه ځای نه رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره جبریل یمین د براق یو څاروی و د هغې انتظام وکړو. دا د خر نه غټ او د ټټو نه لږ کچ په دومره مقدار باندې څاروی و او یو قدم او یو ګامې د سترګو د نظر برابر و چې کم ځای پورې د انسان نظر کار کوي دومره به هغه یو ټوپ والو. بهرحال په دغه سپیډ او اندازه باندې بره تلی دی د رب العالمین خواته اخوا جبریل یمین وتا او فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زما د اخیری سټاپ دی دینه مخکې نه چرته تلی یم او نه به لاړ شم. اخوا د تلو انتظام په خپله کوه.
اوس دا داسې خبرې دي د عقل نه رالي. لہذا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړې د جنتونو سیرې کړې د جهنمونو لیده کاتې کړې دي د رب زیارت یې کړې روایات پکې مختلف دي. حدیث پاک کې راځي رأیت ربی باحسن صورتین. پیغمبر علیہ السلام فرمای ما خپل رب په ډېر عجیب انداز باندې لیدلی دی. دا بیا ځان له اختلافي مسله ده چې واقعه د معراج منامي ده او که یقظتن ده. دا په یخه شوې ده او که په اوده شوې ده، په خوب کې شوې ده. نو دا زمونږ عقیده ده دا یقظتن شوې ده. بهرحال الله پاک پیغمبر علیہ السلام له د دې اخري امت لپاره په منځونو کې د 50 منځونو په 40 غنټو کې د ادا کولو تحفه ورکړه چې زما محبوب نبی ستا د امت بدا ذمہواری چې دوی به په شواروز کې 50 منځونه کوي. مطلب دا دی چې هر 10 منټه پس منځو 10 منټه نه خو په غنټه کې خو 60 منټه په غنټه کې 60 منټه نو چې 50 منځونه شي مطلب دا دی هر 2 منټه پس منځو. بہرحال موسی علیہ السلام دریم اسمان باندې موسی علیہ السلام خواته چې واپسې کراله او ته مرحبا یا نبی الله یا زما رورا سمیلاو شو وای زما امت ته 50 منځونه وای لاړ شکمې کپی لاړ شکمې کپی. نبی علیہ السلام بیا تل 15 وته کم کړی. بہرحال په دې طریقه نه پیری موسی علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام لګل نو 9 5 45 پورو شو. باقی پاتې شو موسی علیہ السلام وتوی دا 15 پم کم کا او امت ته دا نشي کوله ځکه چې د ازمایلو د نازمایلو ډېر لوی فرق دی. شونی دا کوي بہت مانند دی دا د لیدو دا اورېدو فرقي او د ځمکې د اسماني. ما بني اسرائیل تجربه کړي دي نه دي کړي. الان کې روایاتو کې راځي په بني اسرائیلو د 15 نه کم منځونه فرض یا 3 یا 4 خو د 15 نه کم. پیغمبر علیہ السلام وته فرمای واپس لاړ او موسی علیہ السلام ته وی مال حیا راځي چې زه په د 15 نه نور کمې وکم. الله پاک پیغمبر علیہ السلام ته فرمای امت ته د پشواروس کې پاتې شو 15 منځونه دوی به کوي 15 اجر به ورکوم د 50 په یو منځ به د 10 منځونو اجر ورکوم. نو بهرحال نن امت د دې وجه نه وای قاسمی صاحب لاهور کې واقعه د معراج بیانوله و یو کس پکې پاسې دو ورته وی چې حضرت جی اللہ موسیٰ علیہ السلام کا بھلا کر دے اگر ہمارے نبی پر ایک چکر اور لگواتے تو جان ہی چھوٹ جاتی. کہ موسیٰ علیہ السلام په نبی علیہ السلام یو چکر بلم لګولې وې دا قصه به ختمه شوې وه 10 5 50 50 وانه منځونه به ختم شو. بہرحال اوس چې کم امتی په شواروس کې 15 منځونه هم نه کوي کدا نر دی او کدا ښځه ده او کدا ځوان دی کدا په سفر کې دی او مسافر دی او که په حضر کې دی او دی دا 15 منځونه نه کوي دا انتهایی د بے وفای سلوک کوي دی د خپل نبی سره
انتهایی بے وفائی کوي د خپل رب سره. بہرحال دیش په باندې پیغمبر علیہ السلام ته دا عظیم حکم میلاو دی. اوس مسلمان ته پته نشته، نو دته خو د خپل تاریخ پته نشته. دیو جنا اته د قرآن پته نشته. نو ولې وای ډېر بد دی هغه قوم. دی آیت مبارکه کې رب العالمین فرمایي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. ډېر بد دی مثال د هغه قوم کم خلق چې د الله آیتونه او د کلام الله آیتونو دروغ ګڼي. اوس د الله آیتونه دروغ ګڼل د دې تو طریقې دي. یو طریقه خو د دې دا د علی الاعلان چې یو کس وایي چې زه د الله کتاب نشته او نه منم، چې تورات نشته او تورات نه منم، یا علی الاعلان وایي خدا نه خواسته چې قرآن د الله کلام او کتاب نه دی. نو دا علی الاعلان قرآن دروغ ګڼل دي. علی الاعلان. دویم دا دی چې یو په عملی شکل کې د قرآن نه انکار کول او قرآن دروغ ګڼل. اوس عملی شکل کې هغه دا دی چې دی وایي چې ته یو کس ته ووایې چې هلکه ته ستا پلار مړ دی او ستا دوه درې خویندې دي او درې وروڼه یې، نو د پلار دا جایداد خو به تاسو په خپل منځ کې تقسیموئ، په دې کې خو د سره د دې خویندو حصه ده. نو دی وایي او دا په قرآن کې حکم دی. نو دی ورته وایي ټیک ده په قرآن کې شته، خو مړه کم پښتونخور له حصه ورکړې ده، ما ته یې وښیه. یو کس ته ته وایي چې هلکه ته دا نغدې پیسې 1,00,000 روپۍ دی او په 20,000 روپۍ میاشتې ورکې، نو دا خو سود دی. نو هغه درته وایي چې او یاره سود دی، قرآن کې راغلی دی، خو یاره د سود نه بغیر روزګار نه چلیږي او کار نه کیږي. دې ته وایي عملي قرآن دروغ ګڼل. لہذا دی انسان په خپل عمل سره دا خبره ثابته کړه چې زه قرآن نعوذ بالله نه منم په عمل سره. نو دا د نفي ونه کړه د الله د حکم د نه منلو نه، د الله حکم خو د ونه منلو. نو لہذا دې ته وایي تکذیب، او دا تکذیب یهودو کړه. د کم یهودو په کم کتاب کې څوک دا نشي ثابتولی چې یهودیانو دا ویلي په خوله باندې علی الاعلان چې تورات د الله کلام او کتاب نه دی. دا ته نشي ثابتولی، بلکې یهودو به وي چې مونږ د الله کتاب تورات منونکي یو. دعوه د هغوی دا وه، دعوه د یهودو دا وه نحن ابناء الله و احباؤه. دومره لویه دعوه لرله هغوی. تورات منونکي یو، مونږ د الله محبوب یو او مونږ د الله بچي یو. دومره لویه دعوې کوله. خو نن که دغه دعوې ته وګورئ، دغه حال زمونږ د مسلمان دی. په خپل عمل باندې ټول امت مسلمه قرآن عملی طور پر دروغ ګڼي. وجه دا ده د قرآن قانون او د قرآن نظام په کم ځای کې نافذ دی. اته نه په مسلم دنیا کې پیش کولی شي
او نه په دې بل کې. دیو جن رب العالمین فرمایي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، او ورپسې رب العالمین فرمایي والله لا يهدي القوم الظالمين. الله پاک داسې ظالمانو ته هدایت ورکوي، داسې ظالمانو ته الله هدایت نه کوي. اوس د مسلمان په قرآن عمل څومره دی؟ د عمل په میدان کې هغه هر مسلمان ته پته ده چې زه څومره اوبو کې یم. دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو موقع کې وفرمایل چې کم انسان په قرآن کې د الله پاک حرام کرده څیزونه حلال ګڼي، کم مسلمان چې انسان چې د الله په کلام کې کم څیزونه حرام دي او دې ته جایز وای او حلال وای، وای د دې انسان په قرآن د سر نه ایمان شته نه، د دې بنده په قرآن ایمان نشته. باقی که دې دعوه کوي نو دعوی عبث ده. نو لہذا وجه دا ده چې نن مونږ وګورو د مسلمان په خپل په قرآن کریم باندې عمل انتهایی درجه ډیمیج دی، انتهایی درجه کمزور دی. اکه د معاملاتو په میدان کې وګوري، اکه د اخلاقو په میدان کې وګوري. لکه وختي می تاسو ته خبره وکړه چې د میراث مسله دې باره کې د قرآن کریم څو آیتونه دي؟ د سورة النساء د 7 نمبر آیت نه واله تر 13 پورې او په 14 کې په بیا دفعه لګولې ده. ولهم عذاب مهین، دته به الله پاک رسوا کن عذاب ورکوي. اوس په دقه خبره باندې مسله باندې دا حکم د الله دی، دا حکم د الله دی. ولی یو انسان د اولاد د پاره څومره ستړی کوي، څومره خواري کوي او د الله پاک نه سوال کوي د اولاد د پاره، او په اولاد کې بچے نعمت ته او لور رحمت ته. اوس نعمت د الله پاک دا خام کې دی شو بدم کې دی شي. ولی بچے زوی الله درکړی دا د الله نعمت ته، دا بچے خام کې دی شو بدم کې دی شي. د سبا دو قسم لارې دي، وهدیناه النجدین، دو لارې دي، د هر یو لار اختیارولی شي. ستا په لاس راځي یا نه راځي. او لور چې دی رحمت دی، پر رحمت کې د دې ښه آپشن شته، بد په دې کې نشته. پر رحمت کې بدي بد پکې نه کنه. پته ولګېده چې لور سراسر رحمت دی. دا که واده یم رحمت، دا که واده نوام رحمت، دا که وړوکي دم رحمت، دا که بوډۍ دم رحمت. اوس ته د نعمت د پاره خپل بچی ته ساين د ټول جایداد کې او د رحمت ته پاره نه کې رحمت محرومه کې. دا ته څومره دوکه‌باز انساني، دا ته څومره غرضي. دا غرضي نه دی، دا د آخرت نه ناواقف او غافل انسان دی. دا د الله د کلام نه انتهایی لرې پاتې شوی انسان. نو ولې چې دغه لور پلار نه بچی پیدا دي، زامن او لونه، دا لونه خویندې په دې رور ډېر خفه کېږي. خو چې کله ته د پلار سترګې پناه شي، دا رور په دې خور باندې د دې پلار د جایداد په غوښتو باندې ډس کوي، همیشه د پاره اوده کړې ده.
او سینکڑو واقعات روزانه اخبار کې په پرنٹ میډیا باندې دا تاسو یې نه دا ظلم نه دی دا د ظلم انتها نه ده دا کفر دی کفر دا ته د قرآن په آیاتونو خپېږ دی او چې کم کسانو له نه ورکوي او تا ته پته ده چې دا زهر ما همیشه د پاره را باندې دا خاورې بوی کوي او د شپږ فوټه خاورې نه مې لاندې کوي بس په ارام ته کښېنه د خپلو بچو ژوندم بچ کا ځانم بچ کا او دا ورته ووایه چې د رب په دربار کې به زما لاس او ستا ګریواني مې راکوه دا د آخرت ستا ډېره لویه فایده ده که نه دا رور به په دې جهنم ته ځي مه کوه ودې ګرځي په پراډو کې ودې ګرځي په جازونو کې او ښه د دنیا عیش عشرت ته په وکړي بهرحال نن د چا سره احساس نشته د الله د حکم لہذا قرآن ازده کول په قرآن عمل کول دا د مسلمان ذمہواری ده لہذا نن زمونږ تمام مدارسو کې په زرګونو علما فارغ شو د وفاق المدارس د هغوی چې کم سټیټمنټ لګولی دی هغوی چې کم ریکارډ مخې ته پیش کړی 45,000 علما سکال وفاق المدارس دې ملک له ورکوه 1,16,000 د قرآن حافظان هغه دې امت ته او دې ملک مسلمانانو ته په حواله شو اوس د دغه پلار د دغه رور د دغه مور د دغه خور د دغه ترو ماما ذمہواري ده چې دا د دې خپل بچي دا علم دا قرآن دا محفوظ وساتي ولې دا اهل علم دوی ته مدارسو کې وایي په آخرنۍ ورځ چې ای راغلي مسلمانانو خویندو میندو مسلمانانو رونو 8 کاله کې او 10 کاله کې او 15 کاله کې ما تعالی بچے عالم در کو بچے میں دل حافظ قرآن در کو لور میں دل د قرآن حافظ در کړه لور میں دل عالم در کړه څنګه مې د علم په لوپټه کې پاواله کړې ده او د قرآن حفظ کړی دی او دستار مې ولا د سر نه تاو کړی ګنې واړه خو په کلو کې ډېر دي نن چې دا پټکې تاو کړی دا نښه د څه ده ګنې د کلي او د دغه کوڅې او په ګاونډ کې بلا واړی هغوی نن د سر نه دغه سپینه ریخه او پټکې ولې نه تاووي خو دا یو امتیازي حیثیت دی د دې د قرآن حافظ مې درکړو د رب په دربار کې به نه د آخرت په ورځ باندې د ډے اف ججمنټ چې کېږي ورځ د قیامت په هغې کې به درنه د قرآن حافظ غواړم په هغې کې به درنه عالم غواړم په هغې کې به درنه عالمه غواړم اخوا ذمہواری ستا دي دې ته صحیح ماحول هغه ورته برابر کا ولې که ته وله صحیح ماحول نه ورکې دا به واپس 8 کاله مخکې چې دا کم ژوند دا به واپس ریورس کېږي هغې ته دا به په دې معاشره او په دې ماحول کې د خلکو نه هغه رواجي طریقې دوباره لکه د مقناطیس په شانت راکاږي نو هغه 8 کاله خواري به وله ته نه ضایع کوي او بیا زمونږ تمام طالبات او طلبا دا چې کله فارغ شي دی غریب ته د بهر ماحول پته نه لګي بهر ماحول تراله
کور کلی تراله علاقې تراله ستا د کلی په جماعت کې به یو سپینګری عالم دیني داغه به قدر کې داغه به احترام کې داغه به عزت کې ستا په دې علاقه باندې به نور اهل علم او علماء داغه به قدر کې او احترام به کې داسې نه ته پرش راغلی ته د معاشرې نه خبر نه او تا یو جذبه راوړې ده نو ته وې مړه دا عالم هم دا کار د خطا دی دا د شریعت مطابق نه دی دې ځای کې په جنازه کې دا خبره پکار وه دې ځای کې په منبر دا پکارو د اختر په شپه دا ویل پکارو او د استسقا په مانځه کې داسې باس پکارو ته د معاشرې نه لا خبر نه چې کله ته دې معاشرې ته رادننه شوې بیا به ته په خپله سوړ کښېنې او بیا به درته دا پته ولګي چې واقعي زمانه دا مخکې کوم عالم په علاقه تېر شوی ټیک ده دې غریب ډېرې سختې تېرې کړې زه نوی راغلم زه خو په هفته کې د دې خلکو د خبرو د لاسه زما زړه پاره پاره شو مات شو چې د دې زوړ مولانا صاحب زړه به د دې خلکو نه په دې 10 کاله کې څومره مات شوی نو لہذا یوازې په دومره غټو غټو القاباتو هم کار نه کېږي چې تا ځان ته دومره مخې ته شاته او مخې ته بلا القابات لیکلې چې دا د زمانې دهر دی دا د وخت امام غزالی دی د ده لاساني څوک نشته دا علامه ده او دا بهر حال مختلف القابات لګی کنه یا دا دې القاباتو ته ضرورت نشته راشه په میدان کار وکړه ډرپوک په نه جوړېږي یریږي به نه زړوره خبره به کې حق خبره به کې دوه به داسې نه چې تم خوې دیم بد نه وایي او کتا ته چا ووایي چې راځه نن پلانکي ځای کې مفتي فضل غفور صاحب راغلی نو دا مه وایه چې زه په خپله مفتي فضل غفور صاحب یم راشه نن پلانکي ځای ته شیخ ادریس صاحب راغلی دامت برکاتو هم راځه ورځو څو خبرې به ترې واورو نو ته ورته وایې زه په خپله شیخ ادریس صاحب یم او که تا ته چا ووایي چې مفتي ندیم صاحب راغلی مړه زه په خپله مفتي ندیم یم نو دا د تکبر لهجه دا مه استعمالوه ځکه مستدرک حاکم کې روایت دی البرکت مع اکابرکم د اکابرو سره ډېر لوی برکتي د اکابرو سره برکتي د اکابرو مجلس ته ورځه مصافحه ورسره کوه دعا ته اخله د دې برکات پتا ته ډېر زر نصیب شي او د دې برکات پته په سترګو ویني لہذا د خپلو مشرانو علماو اکرام کول د هغوی قدر کول د هغوی احترام کول او د دیني دې کار سره که هغه اسلامي سیاست دی او هغه که د طریقت لاره ده که د شریعت لاره ده که د اهل علم د ذکر اذکار مجالس دی که د تبلیغ او د تعلیم او د تعلم دغه شعبه ده دې تمامو شعبو کې ځان ایڈجسٹ کا دې ته ځان ورننه باسه دا تمامې شعبې زمونږ شعبې دي د باندې د اکابرو لاس پروت دی دې باندې د اکابرو لاس دی چې د اکابرو لاس پې پروت دی نو لہذا ډېر په ادب او احترام سره کار وکړه دې وجې نه امام بخاري رحمه الله چې کله د بخاري لومبی حدیث راوړی لومبی حدیث نو هغه راوړی د عمر ابن خطاب رضی الله عنه دویم حدیث راوړی د حضرت عائشې رضی الله عنها او اخیری حدیث امام بخاری هغه د ابو هريره رضی الله عنه راوړی دې کې یو عجیب فلسفه ده اشاره ده دې ته چې فاضله بخاری دی وی ابو داود او ترمذی ابن ماجه دی وی او تب وس ورزی عام سوسایټی ته عام معاشره ته خو پسان کې بګوره امام بخاری چې اولنې روایت د چا نه راوړې هغه ځوانو عمر ابن خطاب رضی الله عنه په خپلو خبرو کې او په معاشره کې به پسان کې
جرأت د حضرت عمر پیدا کی پتا کې به جرأت د حضرت عمر په شان ته کی او اخیرنه حدیث چې امام بخاری د ابو هريره رضی الله عنه نه راوړی اشاره د دې ته چې فاضله بخاری دی وی او امام بخاری په تراجم او ترجمه الباب باندې پوهه شوی هغه چې د اخیرنه روایت د ابو هريره رضی الله عنه نه راوړی دې کې اشاره د دې ته چې په معاشره کې به وس قناعت د ابو هريره په شان اختیار ہے پلوګه خېټه باندې به درس او تدریس کې پلوګه خېټه باندې با د دین خدمت کې سلور کال ابو هريره رضی الله عنه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو تلے تنو او 5374 روایات د امت لور کړی دي د ابو هريره رضی الله عنه په شان روایات یو صحابي نم نقل ندي نو دې فاضل ته اشاره ده بل اولنې روایت نقل ده د عمر ابن خطاب رضی الله عنه امام بخاری راوړی دیم روایت راوړی د امهات المؤمنات حضرت عائشہ رضی الله عنها اشاره ده پکې د هغه عالم او فاضل ته هغه طالبه چې هغه د مدرسې نه د هغې فراغت وشو چې د دین خدمت څنګه نارینهو کړی دی د دین خدمت زنانم کولی شي نو پکار خو دا وه چې امام بخاري اولنی روایت د امهات المؤمنات ذکر کړی دی دویم روایت د عمر بن خطاب نه راوړی وی وایي دې کې اشاره ده چې زنانه به د دین خدمت کوي او اشاعت خود د نارینهو د سرپرستۍ لاندې به کوي د نارینهو د سرپرستۍ لاندې به کوي د دې وجې نه امام بخاري رحمه الله ډېر عجیب نکتې هغه خپل کتاب کې ذکر کړي دا د عامو خلکو د ذهن نه بالاتر خبرې دي دې باندې طلباء کرام پوهیږي خو بهرحال چې کم طلبا د مدارسو نه فارغه دي هغوی له پکار دي چې ډېر په جرأت سره ډېر په استقامت سره جماعتونه سنبال کړي مدارسو کې درس کوي د کلي په جماعت کې درس کوي عام د خپل چم گاون او خپل کلی کلویغی کې خپلوانو کې په بیٹک اجره کې هم د خپلو بچو د قرآن درس سو تدریس شروع کی انشاءاللہ العزیز اللہ پاک پتے دیر لوی خیر هغه واخلي او سبا انشاءاللہ تمام مدارسو کې د وفاق المدارس والا امتحان شروع کیږي او هغه په ځای کې دي کدا په کوټه کې دي د په ملتان کې دي د پېښور کې دي د کډیر اسماعیل خان کې دي او کده په زیارت کې دي یو ټیم به پیپر شروع کیږي په 9 بجې او په 1 بجې به ختميږي ال پاکستان د حساب کتاب دی دا سینا چې په بلوچستان کې بنن یو پیپري او کې پی کې کې ببري نه په دې 9 بجې به پکس په کوټه کې پیپر پاواله کېږي په 9 بجې به پکس په دې حال کې پیپر حواله کېږي دا د وفاق المدارس نظام دی الله دې دا مرکز آباد لري او دغه اداره دی الله تعالی آباد لري الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین کریم مولا سمره بیماران دی الله تعالی دی جمله بیماران و صحت ورکی سمره مردگان د اسلام وفات دی الله دی ټول غریق رحمت کی د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت را نازل کی د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت را نازل کی فلسطین د مسلمانانو نصرت او مدد وکي بهر دنیا کې چې څومره مسافر دی الله تعالی دې د هغوی نصرت وکي الله دې مددگار شي د وفاق المدارس امتحان کې چې څومره طلبا او طالبات هغه شریک دي او امتحان ورکي الله دې ورته د امتحان آسان کړي الله دې ورسره د اسانۍ معامله وکي دا ټول طلباء کرام او
طالبات ته الله تعالی کامیاب او کامران کی او زموږ د مدرسې تمام طالبات ته الله تعالی په اعلی نمبرات سره کامیاب او کامران وګرځولې کی الله تعالی دې ذهنونه کولاو کی الله تعالی دې وسره د اسانۍ د رحم او د کرم معامله وکي کریم مولا د تمامو مدارس چې دا کم امتحان روان دی الله دې په حفاظت سره په تکمیل تو خیر ته ورسولې کی تمام اهل علم او مدارس حفاظت وکي دا کابر حفاظت وکي تمام خانقاهونو او مراکز حفاظت وکي تمام دینی شعبو حفاظت وکي دې کې چې څومره د دین کار کېږي الله تعالی دې زموږ ټولو برخه او حصہ نصیبو ګرځولې کی او څومره طلبا او طالبات مدارسونه فاضلات شو او فاضلان شو الله تعالی دې د دوی علم بختور کی الله تعالی دې د علم ترقی نصیبو ګرځولې کی الله دې په معاشره کې ډېر لوی خیر خور کی او د پوره امت د هدایت لپاره دې الله تعالی ذریعہ وګرځولې کی ربنا اتنا فی الدنیا